کتونکو موجود یم پېښور روډ باندې دغه د سنجۍ پمپ تاسو وینئ او بیا تاسو قطارونه هم وینئ. کله چې پټرول ګران شي نو هغه هم دغه حساب قطارونه یا په دغه پمپونو کې تیل نه وي. خو نن سبا د سنجۍ کومه قیمت اعلان شوی دی د ګرانېدو نو دلته هغه د سنجۍ چې کوم پمپونه دي هغې کې هم شارټیج دی او په قطارونو کې ورته دغه ګاډي دغه چنګچۍ دغه پلینکو چې ولاړ دي د دغه شارټیج په وجه باندې د دغه سنجۍ کوم قطارونه دي د دغې په اړه به پوښتو چې څه وایي. 2.5 غنټې موږ اخلو سنجۍ ډکولو دپاره مزدوري ختمه شوله پیسې چې کوم دی 250 روپۍ په سنجۍ ګرانه کړې ده دا موږ کوم ځای نه راوړو. موږ غریب خلک خپل ځان له وړه وګټو او که نه دوی ته سنجي واچو موږ ځان ته مهرباني وکړئ موږ سره ګزاره وکړئ. حکومت ته دا درخواست دی چې موږ سره لږه ګزاره وکړئ. دا ټول غریب خلک ولاړ دی تاسو وګورئ جي دوی خپل مزدورۍ ټول هر څه پرېښي دي چا څوک د وړو څوک د چینو څوک د یو شي بل شي مسلې ډېرې دي نو مهرباني وکړئ موږ سره ګزاره وکړئ. سنجي ودرېدله ګرانه شوله اوس دغه د نن سبا به د قطارونه نوره دا بیا دوی بیا هم نشي اچولی جي دا 205 روپۍ ورکنه ده تقریبا 50 روپۍ ګرانه وي نو بیا هم څه خبره نه ده. هر سړی به بیا وایي چې دا خیر دی ګراني ده 250 روپۍ ناروا ده. حکومت نه غوښتنه څه کوي؟ غوښتنه دا ده چې موږ سره ګزاره وکړی شي جي موږ سره لږه ګزاره وکړي 50 ګرانه کې دې نه ډېره موږ نشو دغه کولی موږ به خودکشو ته نور تیار شو جي بس روډونه به بند کړو موږ به دا قلته سملو موږ بس بچي به موږي موږ به چېرته ځو او جي لکه دا هر سړي سرکاري نوکري دي زموږ خو هېڅ هم نشته جي په دغه د لارو مزدوري ده کې دغه موږ نه خو څه به بچولی اوسو کې هېڅ هم نشته دی. او چې دا سنجي په خپل حال باندې پاتې شي ډېرو کسانو ته پکې سنجي تکلیف دی. داسې کم کسان چې کم دی مزدور کار دی چنچو والا شو ټکسیان والا شو 2 ساعت روزي 4 بجې 3 بجې ودرېږي په قطارونو کې نو د دوی چې یو سنجي واجب په بله مزدوري کوي دا خو هم ونه شوه که نه ګراني ده. او بله خبره چې روډونه ټول بند یو ایمرجنسي ده امبولانس روان دی روډونه بند دي هغوی له لار ورکول دي. سنجي باید کې دا موږ دا اپیل کوو چې دا سنجي په حال شي او خپل ځای ته ورسېږي. زما حکومت ته دا خواست دی چې زموږ په ملک باندې نه جي جنګ راغلی دی نه څه جګړه راغلی نور څه ضعفت راغلی دي او دا د سنجي شارټیج دی ساره راسي چې موږ په دې لینونو کې ولاړ یو نو موږ بچوله به مزدوري وکړو او که نه جي ګیسونه واچو چې دونه دغه اورېدلي دي چې یاره جي د سنجي ګرانۍ وایي چې د دې د وجې نه وایي چې حکومت بنده کړې ده نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ غریب خلکو سره تعاون وکړي او موږ ته د دې ریلیف ملو کې چېرې د سنجي موږ ته په اسانتیا سره ملو شي. خبره داسې چې موږ ټول غریبانان یو او په دې سنجو کې موږ 3 او 4 بجې راځو دلته په لینډ کې ولاړ یو که نه او په هغې کې موږ ته سنجي نه میلاویږي. ولې څه وجه څه ده چې دلته شارټیج دی که دا شارټیج نو که نه او دلته کلم میلاوېده نو موږ ته به دا تکلیفونه نو ګوره ټول روډونه بند دي تا اورېدل او هغه ته په پاخه روډونو باندې ګاډي هلته مو ولاړې دلته په دې کې خدای مکړه که حادثه وشي اکسیډنټ وشي نو په دې وجه باندې مهرباني وکړئ موږ تاسو دا سوال کوو چې یاره مهرباني وکړئ دا سنجي چې کومه دی مه ګرانوئ او که ګرانوئ زموږ بل روز دا خبره وکړه چې 50 روپۍ نه زیاته مه ګرانوئ به دغه 50 روپۍ ګرانوئ ګرانېږي دلته پمپونه بند کړي چې پمپونه بند کړي وروره بیا په هغې کې چې کوم دی شارټیج راشي شارټیج په دې وجه راشي چې کومو ګاډو کې سنجی نیني نو هغه بیا راشي په لینونو کې ولاړي نو مهرباني وکړئ چې د دې کوم حکمران دی د دې پمپونو په دې باندې چاپی وي په دې باندې دې وګرځي د دې د مخنیوي وشي. موږ خو دا وایو چې د هر یو شي ګراني ده په کاره چې دا سنجي داسې زموږ د خپل ملک مفاد دي په کاره چې دا ارزانه وي دا موږ قسم دی په دې باندې هم خفه یو په دې 235 کې موږ دلته خفه یو چې لکه په دې دغه باندې موږ ته دا کوي که نه موږ دا غواړو چې موږ ته ارزانه شي هر څیز ګران دی یوازې سنجي ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې ګرانۍ دي نه نوره دي موږ وایو چې نثار کار دی وکړي په 140 او 70 لیره وستله 70 لیره وسته چې 140 نه اوس دي موږ چې 120 لیره ولي 120 عوامو ته به لږ ریلیف میلاو شي که دی 50 ګرانه کړي ګاډو والا کرایانې په موږ سیوا کړي موږ ته هېڅ پیاده نه میلاویږي موږ ته چې ارزانه شي پیاده میلاویږي موږ ته دا ګرانه شي دا سنجي عوامو نه زور دی د چا به وس وي د چا به نه وي چا ته به بیماري وي به سپیشل یا کولی شي یا به نه شي کولی منځ کې به بیمار وي ته د هغه به مجبوري نو دا کومه لارو کې موږ خو دا د دې د ارزانېدو
عرض کوو چې دا د موږ ته جي ارزانه شي دا د ګرانۍ نه دا د موږ ته ارزانه کړي دا خو د ملک دفاع دي په کاره چې بهر نه راځي زه ټیک شو هغه خو په موږ باندې هر څیز ګران دی نو د خپل ملک هر څیز خو په کاره چې موږ له ملک ارزان راکړي دا خو زموږ بیا حکومت نه شو چې موږ ته هر څیز ګرانه او زموږ غریب سړی پکې تنګ وي نو دا هر سړی په جړا دی دا ویني نه په فیسبوک کې چې هر سړی د رزق ناریان دی هفته کېږي وایي ما روټۍ نه ده خوړلې ماشومانو ته جاړي زنانه پریشانې کور والا پریشانې موږ خو ارزاني غواړو دا یو څیز د سینجای خو ښه ډېره غواړو چې وشي ځکه چې دا خو د خپل ملک مفاد دي دا مهرباني به ورور موږ خپل حکومت ته دا وایو دا عرض کوو چې موږ له ارزاني راوله موږ له ګراني مه راوله موږ له په دې کې هم ارزاني راوله موږ له ګراني مه راکوه کتونکو تاسو د دغې ډریورانو سره خبرې اترې واورېدلې نو د دغې ډریورانو د وینا مطابق حکومت چې دا کوم اعلان کړی هغه دې واپس والي او بلکې د مخکې حکومتونو په شان دي 70 یا 120 روپۍ ته دغه قیمتونه راکم کړي ځکه چې دغه ګیس دغه سی ان جي دا د دې ملک پیداوار دی نو چې د ملک پیداوار دی پکار ده چې دغه فایده دغه غریب ولس ته میلاو شي دغه ډریورانو ته میلاو شي